نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دې مسجد قبلتین وی مدینه منوره ده. رسول الله مبارک چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ نو د یهودو د نصارو د يهودیانو چې کومه قبله وه فلسطین کې د سلیمان علیه السلام د لاس اوله چې جوړه وه نو دغې ته یې مونځ کوله. دې ته قبله اوله په اسلام کې وایي. دې ته به یې مونځ کو رسول الله مبارک او هغې کې څه حکم و حکمتونه پکې وو. نو رسول الله مبارک په دې طرف ته مونځ ځکه وکړو یو وجه پکې دا هم وه چې یاره یهود مطمئن شي یا دې سیټ ته چې څوک مونځونه کوي دغه خلک به مطمئن شي د اسلام طرف ته به راځي. دا پکې بعضې علما کرامو دا حکم لیکلي دي. خو بهرحال رسول الله مبارک چې څه به هم کول نو د الله په حکم به یې کول او څه خبرې به هم چې کولې وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى د الله په حکم به یې کولې. نو دې طرف ته بیت المقدس و مونځ به یې کولو دې جومات کې به دې طرف ته مخ کو. خو دې تمنا وه د زړه او د بار د الله نه دعا غوښتله چې الله حکم وکړي چې زه خپل د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړه شوې قبلې ته او د آدم علیه السلام او د جبریل علیه السلام او د آدم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د لاس هغه جوړه شوې قبلې ته زه مخ کړمه. د بیا دا ایتونه راغی سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. او داسې نور ایتونه دویمې سپارې د اثر چې کوم نازل شوی دی نو دا دلته کې بیا د دې نزول هم شوی شان نزول یې دغه او سبب نزول یې هم دغه چې رسول الله مبارک بار به اسمان ته کتل الله تعالی په مانځه ولاړو په مانځه کې په مانځه کې حکم راغی نو بس د حکم پابند خلک وو رسول الله مبارک او صحابه کرام. نو حکم راغی نو رسول الله مبارک قبلې ته خپل مخ هغه تو کړلو او مونځ یې هغه طرف ته نو دغه دې ته مسجد قبلتین وایي. دې سره مخامخ مزرعه د عثمان صاحب ده. امیر عثمان چې یادېږي نو هغه هم دلته نږدې دی. هغه مونږ تاسو ته وختي وښودو دغه جومات دغه کوې دی دلته نږدې دی. نو بیا تاسو چې ویډیو جوړوئ نو دا یو څو خبرې هغه کوې ورسره بیا یو ځای دا مسجد قبلتین لومبنۍ قبله د اسلام تاسو هم دیدار وکړئ دغه